بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران کتونکو، زه محمد صدیق یو وارې بیا خپل خصوصي پروګرام خپل خبر سره چې موضوع پکې کوم هغه موضوع منشیات او سود په دې باندې باندې یو وارې بیا په دې پروګرام کې خبرې کوو، چې زموږ نن د پروګرام چې کوم ټایم دی نه بالکل زیات ډېر بدل ټایم دی او په نوبیزل بداسې ټایم کې پروګرام ته بالکل نه خپنه باندې راغلم. کوشش زموږ دا وي چې موږ په خپل ټایم باندې پروګرام کوو، یو روټین سره موږ پروګرام کوو، خو په روزه کې زموږ هغه روټین بالکل برابر شوی نه، چونکې زموږ چې کله بار بار اکثر دا وخت زموږ د خوبونو ټایم بدل شوی دی، نو بیا به د روټین هم د پروګرام هم بدل شوی. کوشش وکړو چې انشاءالله تاسو سره په خپل روټین کې پروګرامونه کوو، یعنی په خپل ټایم باندې پروګرامونه کوو. موضوع زموږ هم هغه منشیات به وي، سود به وي چې یو ناسور دی په علاقه باندې، او ډېرې خبرې به کوو. هم سره د همیشه لپاره چې د تعارف محتاج نه دی، خیال خان یو سوشل ورکر دی سره ناست دی. خیال خان پروګرام کې داخل کړی ویم. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. بالکل جناب، او تاسو به په دې پروګرام کې بالکل موږ سره خپلې خبرې شریکوو کولی شئ د لایو کال په ذریعه باندې، چې کوم نمبر تاسو په سکرین باندې ښکاري 0305950698، یا په کمنټس کې تاسو موږ سره خپلې خبرې شریکولی شئ. منشیات او سود حوالې سره چې زموږ په علاقه باندې خاص کر په زموږ ضلع چارسده باندې دا یو ناسور خور دی. ډېر زیات خلکه دلته کې شته چې په دې منشیاتو کې بالکل عادي شوي دي، او د دې د وجې نه زیاتره خلکه مري خوم ډېر زیات خلکه ته په حق باندې خوم رسېدلي دي، خو بیا هم پې هغومره قابو نه موندلی شوي. زیاتر پې موندل شوي دا چونکې زمونږ خاص کر د تنگی تحصیل چې کوم انتظامیه د کوم پولیس اهلکار دی، هغوی پې زیاتر کار کوي، لګیا دي. خو هغې نه علاوه هم زیاتر خلک موږ وینو چې کوم پوډریان دي یا کوم نور خلک دي، موږ ډېر زیاتر وینو دغه نوجوانان دي په لارو کوڅو کې خیرونه ټولوي، کبال ټولوي، خو څه په دې نشه کې په دې ناسور کې بالکل هغوی مبتلا وي. نو په دې به خبرې کوو چې کوم زموږ دا نوجوانان خلک چې کوم دي چې په دې ناسور کې مبتلا دي، دا به دې نه څنګه خلاصو. خیال خان ډېر زیاته مننه کوم د وخت راکولو. مهرباني، خوشحاله اوسئ. اول خو د ټول نه مخکې ستاسو شکریه ادا کوم صدیق بھائی، یو څو ورځې زما او مونږ وی چې یاره مینوالو سره مونږ چونکې تاسو یې د روژې میاشت ده، نو روټین ټول بدل شوی، د ټایمنګ اړو پته نه لګي د پروګرام په دې وجه زمونږ زیاتر ملګري پروګرام لیټ وګوري، هغوی بیا وایي یاره تاسو راغلی وی، مونږ ته پته نه وه. خو تاسو چې څنګه خبره وکړه، نو که زه دې ځای کې یو څو خبرې کول غواړم خپلو کتونکو سره، لیدونکو سره، چې نن سبا مونږ د حق اواز او چې کوم زمونږ کردار دی په معاشره کې، نو مونږ د بدقسمتۍ نه ریشه وینا ته هم غاړه نیږدو. دویمه خبره دا ده صدیق بھائی، که انتظامیه کار کوي هم مونږ ښه پیو، او که انتظامیه کار نه کوي نو هم مونږ ښه پیو. نو مونږ له پکار دی چې کله انتظامیه کار کوي او انتظامیه په خپل کار کې لګیا وي، نو پکار دی چې مونږ هغه سپورټ کو. او که انتظامیه کار نه کوي نو پکار دا ده مونږ له چې مونږ انتظامیه ته هغه خلک په ګوته کو چې کوم زمونږ معاشرې ته نقصان رسوي. که مونږ دې کې کلي ولس کوو او مونږ دې کې وو چې یاره پلان کې به خفه شي او پلان کې به خفه شي، زما په علاقه باندې کې یو سړی سود کوي او زه د هغه نوم په ښکاره نشم اخیستی، نو پټ په پټه خو نن سبا هر سړی میسیج کولی شي، ادارو ته کولی شي. که یو سړی د بجلۍ اغلا کوي نو پکار ده چې مونږ دا زمونږ خپل فرض وګڼو چې یاره مونږ د دې ادارو خیال وساتو. بیا مونږ خلک خندا کوو ادارو پسې چې یاره ادارې او بل ادارو سره ټسل اخیستل یا ادارې ټارګټ کول یا ادارو سره جنگ کول، دا د چا په دغه کې نه دي. نو مونږ له پکار دی چې مونږ هره اداره که کار نه کوي نو چې د هغې خلاف هم ودرېږو، او که چېرې اداره کار کوي نو مونږ له پکار دی چې مونږ هغې سره ودرېږو، د هغې شانه به شانه ودرېږو، ځکه چې دا ادارې زمونږ دپاره لګیا دي، زمونږ د معاشرې دپاره لګیا دي. که نن تاسو وګورئ نو ورځ تر ورځه سودخواره زیاتېږي په دې وجه چې یو بل سره نن سبا مقابلې کېږي. ایس پیروش تاسو وګورئ نو هغې کې کمې نه راځي، زیاتېږي، ځکه چې هغوی ځان خان دې ودې کې لکه زه اکثر دا خبره کول غواړم، دا نوجوان نسل چې کله د ښه ګاډي وویني او په خپله باندې په سایکل باندې ګرځي، هغه به خامخا داسې دغه د زړه کېږي، یا به سوچ کوي چې دا پلانې په داسې ګاډي کې لاړم، نو د دې شاته څه فلسفه ده، نو زه یم چې هغه ته دې فلسفې پته لګي نه، به خامخا دې زه وایم که دې خلکو هغې خلکو ته وکتل انشاءالله ډېر زر به صدیق بھائی زه هغه خلک هم مخې ته راولم د چا بچي چې په بار ملکونو کې د چا نه سرونه والي شوي دي، مونږ ته هغه نه ښکاري.
مونږ ته صرف دا شنه او سره ګاډي ښکاري، دا سپین ګاډي ښکاري، دا بنګلې ښکاري، دا جنګلې ښکاري. او د بدقسمتۍ نه زه وایم چې زمونږ کوم لیکوال دي، زمونږ کوم صحافیان رونه دي، زمونږ چې کوم ښه پوهه خلک دي، هغه هم وایي مړه خیر دی. په دې خیر دی باندې ما له ډېر افسوس هم راشي. خبرې کوم چې کوم زمونږ کتونکي خاص کر لومړي خو ویډیو خپلو ملګرو سره شیر کوي چې هغوی ته هم زمونږ دا قیمتي خبرې دیم چې رسي. دې ته ځکه قیمتي ویل غواړم چې په دې ټاپک باندې داسې ډېر مشکل ډېر کم خلک موږ وینو چې داسې کولو خبرې کول غواړي په دې ټاپک باندې. یقینا خو دې نه علاوه کمنټس کې بالکل تاسو موږ سره خپل رایې پیش کولی شئ چې کوم ستاسو رایې وي، تاسو خپل خبرې کولی شئ چې کوم دا ناسور دی په دې باندې. چونکې زمونږ یو تحریک شروع دی په دې حوالې سره هشتنگر نوجوان تحریک چې هغه صرف د منشیات او د سود په سایډ باندې کار کوي چې کوم منشیات چې کوم حلقه ایډیټ شوي دي یعنی کوم حلقه دغه عادي شوي دي په هغې بالکل مونږ کار کوو، کوشش کوو چې کوم حلقه دي دا مونږ ځان ته رامهیده کړو. په دې سره سره ماته یو خبره ډېر زیاته ذهن ته بار بار راځي، کوم هغه حلقه چې کوم د بهر ملکونو ته تللي، سعودي عرب، یورپ یا کوم هر یو ملک ته چې تللي وي او هغه واپس نه وي راغلي د ډېر کلونو داسې، او د هغه د کور سره رابطه نه وي، نو ستاسو به ډېر زیاته مننه وي چې تاسو مونږ سره هغه حلقه بالکل شیر کې مونږ ته هغه حلقه په ګوته کې یا هغه حلقه چې کوم تاسو ته پته لګي چې بالکل په دې شیز کې ګیر شوي دي، په فلاني ځای کې ګیر دي، په فلاني ځای کې ګیر دي، نو بالکل تاسو مونږ سره چې کوم نمبر تاسو سکرین باندې ښکاري په دې باندې هم تاسو مونږ سره باقاعده خفیه رابطه هم کوئ چې دا بس تاسو مونږ سره یو راځي. ځکه مونږ په دې باندې ډېر زیات کار شروع کړی دی، انتظامیې سره هم په دې خبرې شوي دي، داسې ډېر خلکو سره خبرې شوي دي، تاسو هم زموږ په دې کې رهنمایي کوئ چې کوم کمنټس روان دي او د کمنټس په شاملوم په پروګرام کې اظهار خان مونږ ګوري وایي چې نایس ډېر زیات ښکلی. مننه کوم جی. مشال خان تنگی وایي چې سلام د کلیوال رنګونو ممبر یم. وعلیکم السلام مشال خان، خوشحاله اوسئ جناب، ډېر زیاته مننه کوم. سپیشل تھینکس تاسو د دې ښکلي کمنټس او د قیمتي وخت راکولو یو جهان مننه. دې نه علاوه چې کوم ملګري کمنټس کوي، یاسر خان وایي چې ماشاءالله او الله دې تاسو په شان ځوانان نور هم پیدا کړي، الله دې تاسو په عمر کې برکت واچوي. ډېره مهرباني، خوشحاله اوسئ یاسر خان، تاسو ډېر زیاته مننه کوم چې تاسو دومره ښکلي کمنټس وکړو، زموږ ستاینه مو کړه، ډېر زیاته مننه کوم. او کوشش کوو دی چې زه اکثر زه هر چاته ویل غواړم دا منشیاتو باندې یا سود باندې څوک کار کول غواړي، نو دا یوازې د پولیس یا د نورو سرکاري انتظامیو حق نه دی یا صرف د هغوی کار نه دی، دا زموږ ستاسو د هر یو کس دا حق دی، دا باقاعده په هغه باندې فرض دی چې په دې کې خپل سایډ نه څه نه څه کار وکړي. نو بالکل ستاسو هم دې باندې نه کار کولی شي، مونږ به هم کوشش کوو چې دې باندې ښه پوره کار وکړو. ډېر زیاته مننه کوم. فرهاد خان هم مونږ ګوري، ډېر مهرباني او سلامونه کوي. وعلیکم السلام فرهاد خان، تاسو هم ډېر زیاته مننه کوم. دې علاوه چې کوم ملګري کمنټس کول غواړي همدغه نمبر چې کوم تاسو په سکرین باندې ښکاري په دې باندې تاسو کال هم کولی شئ 03059506 په دې تاسو رابطه کولی شئ. شیراز خان هم ګوري او چې سلامونه جی. وعلیکم السلام، تاسو هم ډېر زیاته مننه کوم. خیال خان دې خبرې ته راځم چې یو 3-4 ورځې مخکې یو کسو ځوانو په تنگي هسپتال کې پروت و، هم د دې پوډرو د وجې د مړ شو، پوډر ډېر زیات څښلو کېدای شي، ډاکټران هم دغسې وایي یو پوډري و مړ شو. نو د دې خلکو ذمہوار څوک دي اخر چې د دې ذمہوار همدغه خلک دي کوم چې خرڅولو واله دي زما په نظر کې، او بیا دغه خلک دي زمونږ شان خلک د دې ذمہوار دي چې مونږ اواز نه اوچتو. دې کې زمونږ هم ذمہواري ده، یوازې هغه ذمہواري نه ده چې کم خرڅولو والا دي هغه ذمہوار دي، دې کې زما ادارې ذمہوار دي، زما د کلي خانان ذمہوار دي، زما د کلي سیاستدان ذمہوار دی. ځکه که دوی اواز اوچت کو، که دوی حق ته حق وي، نو دا خلک به کم شي. بالکل زه هم چې کالز پکې هم واخلم، مختلف واقع په لاین باندې څوک دي. السلام علیکم. زما خیال سعودي عرب نه ملګری کال او کال بل صدیق بھائی یو سړی صحیح وینا نشي کولی. ګوره زه تا ته وایم که موت اوس دې ځای کې لګي خبرې کوو که نه، نو ډېر خلک به زما نیکه راکني چې د ده نیکه دا کار کوو، د ده نیکه دې ځای کې خیرات ټولو، د ده نیکه ته چې هر څه وی، خو زه د خپلې معاشرې آګاهي کوم، خپلې معاشرې له یو داسې سوچ ورکوم، خپل نوجوان له یو داسې مستقبل ورکول غواړم. یو وخت خبره کول غواړم چې کوم زموږ کتونکي دي، زموږ دا پروګرام بالکل د یو کس د یو فرد د یو خاندان خلاف بالکل نه دی. موږ هر د هغه کس خلاف یو، کوم کس چې منشیات کې عادي دی یا هغه خرڅول کوي، خاص کر موږ د هغه سره ډېر زیات خلاف یو. هغه هر قسم منشیات که خرڅي بالکل نه صدیق بھائی، موږ د منشیاتو نه، موږ د هغه سړي خلاف یو. بالکل دا خبره زه واضح کوم.
سود چې څوک کوي بالکل هغې هم د دې نه علاوه هغه سړی چې کوم غلط کار کوي زموږ معاشره تباه کوي زموږ ځوانان تباه کوي زموږ د نوې نسل تباه کوي زموږ چې کوم اوسنی نوجوانان دي خاص کر دوی مستقبل چې کوم خلک تباه کوي بالکل موږ د هغوی خلاف یو اکثر موږ څه پوسټ وکړو یا څه پروګرام کوو نو زیاتره خلک وایي تاسو پلانو خلکو پسې پروګرام کوئ یا پلانو پسې کوئ بالکل دا ستاسو د هر چا یو خپل سوچ دی خو زموږ پروګرام یو مهم دی زموږ آګاهي مهم دی زموږ یو تحریک دی او انشاءالله دا تحریک په موږ ډېر زیات مخکې بوځو چې ستاسو خلکو را سره بالکل په دې کې تعاون او انشاءالله تحریک به زموږ ډېر مخکې بوځو او زموږ پروګرامونه به هم انشاءالله جاری وي. صدیق بھائی تحریک منشیات سے زویما چې یو سړی سوچو کې چې زما معاشره کې د یو دکاندار نه نقصان دی یو غریب ته زیاتې کوي چا سره د هغه باره کې اواز اوچت کې خپل ادارې ته په ګوته کې د ستاسو باندې دا حق جوړېږي د معاشرې نن زویم کوم زمونږ نوجوان د دې دپاره ودرېده صدیق بھائی چې یاره زما معاشرې ته د چا نه نقصان دی ستاسو په کلي کې علاقه کې په کوڅه کې په محله کې یو سړی غلا کوي د بجلی بالکل تاسو رپورټ کولی شئ پټ په پټه ستاسو نوم به خفیه ایښودی شي داسې یو سړی پوډر خرڅوي آیس خرڅوي غل دی او معاشرې ته هغه ته د معاشرې ته نقصان دی بالکل تاسو د هغه خلاف ودرېږئ دا جهاد دی ګورئ صدیق بھائی مونږ که ولاړو نو مونږ د نوم دپاره نه یو ولاړ مونږ د هغه زه د هر هغه سړي خلاف یم چې هغه د هغه نه معاشرې ته نقصان دی او بیا زما نوجوان نسل ته نقصان دی قسم درته زه په دې خبره خورمه چې زما ملګري داسې خبرې ما ته مخې ته راځي صدیق بھائی چې یاره نن نوجوان نسل وایي یاره زه آیس خرڅوم چې زه م د پلان کې شانګاډې والم بالکل زه پوډر خرڅولو بالکل یاسر خان پکې ډېر ښکلي کمنټس کړی یاسر خان ستاسو خبره سره بالکل بېل باندې زه خبرې وکړم خیال خان به په دې باندې خوب خبرې وکړي یاسر خان ډېر ښکلي کمنټس کړی دی وایي کوم خلک چې پاکستان نه بهر په غټه سطح باندې غلط کار کوي یعنې هیروین وغیره وغیره کوم منشیات دي هغه سمګلینګ کوي او بهر کوي سپلای کوي د هغوی باره کې څه وایي بالکل یاسر خان ستاسو خبره ډېر ښکلې سوال هم وکړو او مننه کوم داسې ښکلې پوینټ هم موږ ته مخې ته راوړو کوم سړی که هر سړی چې وي که هغه مسلمان وي او که هر څه وي خو چې کوم سړی د انسانیت له نقصان ورکوي انسان د نقصان ورکوي دا نه چې یو سړی دی صرف مسلمان تباه کړي موږ د هغې خلاف نه یو سړی به که هر مذهب سره تعلق ساتي خو مونږ بالکل د هغه خلاف یو کو هغه غلط کار کوي یا که بل خلکو له نقصان ورکوي دا نه که په دلته کې پاکستان کې یو کس غلط کار نه کوي په بهر ملک کې کار کوي نو د بهر ملک چې دي هغه هم انسانان دي تاسو ته مونږ ته زمونږ اسلام ښیي چې ته د مسلمان نه مخکې انسان جوړ شه ځان کې انسانیت راوله انسانیت څه شی دی بالکل تاسو په هغې باندې ډېر زیات ښه پوهېږئ چې یو کس چې هغه به روزګار په بل ځای کې په بل ځای کې مونږ دا نه ویو چې مونږ سره چا خلاف ثبوت دی یا وغیره وغیره د هر چا خپل دین او ایمان دی خو مونږ ویو چې تاسو هر ځای کې انسانان دي که هغه په پاکستان کې دي که هغه بهر دی ځوانان د بهر یا د پاکستان یا زمونږ زه دې کې دا هم ویل غواړم اکثر خلک وایي یاره تاسو له خو نه دي درکړی نو زه دا ویل غواړم چې کوم ځوانان دي بالکل دا زمونږ خپل خلک دي زمونږ خپل وروڼه خویندې دي زمونږ خپل مشران زمونږ خپل کشران دي مونږ د خلکو چې کوم درد دی د خلکو چې کوم غم او درد دی بالکل هغه مونږ په خپل زړه کې ساتو په دې وجه دا خبره کوو الحمدلله د خیال خان خو د دې شیز نه بالکل لرې دی زه ته هم الحمدلله لرې زموږ ټول خاندان د دوی ټول خاندان دې شیز کې ډېر نه دی بالکل لرې دی خو موږ ته د خلکو هغه درد ښکاري هغه موریانو هغه جړه هغه سترګې ماته د هغه سترګو هغه اوښکې ماته ښکاري د چا بچي چې په شارټکټ لاره باندې تللي دي بهر ته تللي دي چا خلکو له غلطې مشورې ورکړي چې شارټکټ واخله او ورځئ بس ډېر زر به پیسې راوړي زه هغه خلک بالکل پیژنم چې په سعودي عرب کې یا په نور ملکونو کې شل 15 کاله تېر کړي دي خو ځان له یو کوټګۍ شاندې مې ونه جوړه کړې ولې هغوی د حلال روزګار کوي او هغه خلک هم پیژنم کوم چې میاشت نه تېرېږي د سعودي عرب نه یا د داسې نور ملکونو نه راته زمونږ په خیال زه چې پېښور راته جوړ کړي زه پېښور ته ځم راځم نه سټي ته ځم راځم نه څومره خلک چې هغه خلک چې یورپ ته او د نورو ملکونو ته څومره زر راځي نو دا دومره په اسانه نه کېږي نه بالکل مونږ د هر یو کس خلاف یو هغه په دې ملک کې کوي که په بل ملک کې کوي په هر ځای کې خو چې انسان لا نقصان وکړي بالکل صدیق بھائی زه به دې ځای کې د دې ملګري خبره په دې ځای کې زیاته کړم دا د چې وي بار ملکونو کې مونږ سعودي عرب کې ټایم تېر کړی په سعودي عرب کې یا په دوبۍ کې یا په بل ملک کې چې کله دا نوم واغشتلی شي یا هلته اخبار کې راشي چې نن پاکستانی ګیر شو هیروینو کې نو په هغه ورځ مونږ له ډېره د شرم خبرې او دا زه درته قسمیه وایم چې 99% خلک د پاکستان ګیریږي
په سعودي عرب کې 99% دا 1% دا زه تاسو سعودي عرب کې 22 سال تیر کړي دي کنه زه اکثر ګورم ملګری دې خپه کېږي نه خو زه اکثر ګورم ویره پلانې کس چې دی وسل ته ټرک وو ملته کې خخ کو الته ګاډي وو ولته کې خخ کو الته کې بلډینګ نه راپری وته الته خخ کو خو زه چې کله بیا لیټ خبر شم نه هغه نه سر والی شي نو زم چې سر ته والی کېږي نه ضروري چې یو ټرک خلکو سر وړي نو صدیق به دې کې یو خبره بلی مونږ دلته بیا پښتو ځان ته درو چې یاره زما دا ګاونډي زما دا کلیوال د دې شي نه خبر نشي او دا خبره په دې ځای دفن شي چې یاره هغه مزدوري کوله کېدای شي زیاتره داسې ویم چې یاره ګاډي والي خو زیاتره ما له دوی چې 99% چې دي نو دا هیروینو کې ګیریږي دا زمونږ ډیره بدقسمتي ده او هغه خلکو له ډیر شرم په دې خبره ورځي چې هغه په بار ملک ناست یو کله دا خبر راشي ما په خپله په اخبار کې به کتل چې کله مونږ له اردو نیوز راتل ته او مونږ به هغې کې دا پړاو کو چې نه د پاکستاني نصر و قسم دی په ورځ به مونږ دومره خپو خو چې ټرت پدیشی کې گیر شو پاکستاني پدې کې گیر شو دا ډیره د شرم خبره بالکل یو کمنټس پدې کې شامل کړئ ډېر کولې سوالونه پکې ملګرو را روان دي خوشاله شئ جناب بالکل تاسو په خپل ذهن کې کوم سوالونه ساتي بالکل هغه موږ سره شیر کول شي دین علاوه زموږ یو واره بیا زموږ د پروګرام کوم مقصد دی یو غاهي مهم دي ځوانانو لپاره نوې نسل لپاره تر روان نسل لپاره چې کوم خلک پدې منشیاتو کې پدې سود کې بالکل عادت دي او عادي دي پدې کې ډېټ دي بالکل دا هغې لپاره یو غاهي مهم دی کوشش وکړو چې موږ دا شیز ډېر زیات مخ پر وړاندې باندې بوزو عادل جان وچ السلام علیکم برادر الله پاک دې تاسو له ډېر عمر درکړي امین جناب خوشحاله اوسئ اینڈ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عادل جان وایي چې خدای دې کامیاب ساته برو ډېره مهرباني عادل جان مستقیم خان به ډېره ښکلې خبره کړې ده وایي چې صدیق بھائی دې باره کې تاسو ډېر پروګرامونه وکړل خو عمل پې هېڅوک نه کوي ډېره مهرباني مستقیم خان او نن چې سبا چې تاسو کوم زموږ په ډسټرکټ چارسده کې چې کوم تاسو د انتظامیې دا شور او دا اور ګورئ نو زه دا کریډټ ځان ته اخیستل نه غواړم خو زیاتر ملګري کې دا ویل غواړي چې تاسو د پروګرامونو په وساتت باندې پولیس ادارې راخې شوي دي ادارې راویښ شوي دي زموږ د پروګرام چې کوم ټایم دی تاسو د 2-3 میاشتې نه مخکې تاسو هغې نه مخکې تاسو وګورئ زما په خیال چې دومره ایکټیو ادارې نه وي زه دا نه ویل نه غواړم چې دا زموږ د وجې نه کوي خو بیا هم دومره ویل غواړم چې موږ یو اګاهي مهم شروع کړی دی په دې کې موږ سره خلکو حصه اخیستې ده انتظامیه پکې خو حصه اخیستې انتظامیه خو راویښه شوې چې واقعي چې کوم دلته کې په چارسده کې خاص کر چې کوم څه کېږي دا ټیک نه کېږي بل مستقیم دا خبره کوي چې یاره خلک پې عمل نه کوي بالکل جناب خلک پې عمل ډېر زیات کوي تاسو یو میاشت مخکې هر څو ګورئ او اوس وګورئ زما په خیال زیاتره به پکې تاسو وګورئ چې کامیابي پکې الحمدلله زموږ خلکو ته حاصله ده زیاتره خلک په دې کې یو خبره مستقیم به تو کوم صدیق بھائی چې د ستا نظر څه ګوري او ستا نظر ته څه ټیک راځي اب ته ټوله دنیا کې ښکاري او ستا نظر ته چې څه غلط ښکاري په ټوله دنیا کې زه وایم چې ما ته نن سبا په سوشل میډیا دا یو کار ښکاري چې تر خلک زه وګورم هغه د تنګي ویم نه خو په تنګي باس کوي زیاتر خلک د تنګي کوشش کوي د تنګي نوم بدناموي خو زه وایم چې یاره یو سړی د یو علاقې نه اوس ماله ثوابه کې څه پکار دی چې زه د ثوابه یا ځان سره دغه کومه زه د تنګي پیداوار یم او زه د تنګي اشنغر بیا زه د پښتون دپاره آواز اوچتوم نه مې پکې مقصد شته مقصد مې پکې دا دی چې زما نوجوان نسل په کوم اړخ روان دی چې هغه صحیح لار ته راشي هغه صحیح ودرېږي خپل ځان وپېژني او د خپل مور پلار دپاره پهر جوړ شي دا نه چې هغه د مور پلار دپاره شرم جوړ شي چې یاره د هغه او چې کوم خلک په دې شینو کې ګیر دي نو تاسو لږ ورشه د هغې کورونو کې د هغې حالت وګوره چې چېرته رشته مو ګوري نو چې پټ په پټ یې تپوس کړي مړ وي د خو فلانکي سره تعلق دی پوډري سره نو الله کوله رشته هم نن سبا څوک ورکوي خلک چې ارد گرد به دستانه ګوري ستا مرګري به ګوري ستا خاندان به ګوري ستا ناسته پاسته به نن سبا ګوري هغه ټایم نه دی او که تاسو نن سبا څوک ګورئ نو د هغه فیسبوک آئی डी چیک کیا بالکل هغوی آئی डी چیک کړئ تاسو بهر سے ملو چې کوم ملګري کمنټس کوي اخري خبرې وکړو خو کم کمنټس شاملوم جواد احمد وایي چې خیال خان او موږ ټول دوستان ستاسو پروګرام ګورو ډېر ښه موضوع باندې تاسو خبرې کوئ موږ ټول دوستان تاسو سره یو جناب هغې کې دی منظر خان دی او ګل بلال منظر خان ګل او بلال شمی خان
جناب شامی خان اور سرا اسحاق خان اور ہلال اور ابن امین تنگی. ډېر مهرباني جناب تاسو دې کې موږ سره شامل یې. خوشحال اوسئ. سلمان احمد خان ارمانی وایي چې بای تاسو ته او راغل میلمه خیال خان ته السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلمان احمد ارمانی ډېر زیاته مهرباني جی. خوشحال اوسئ، آباد اوسئ جناب. آفتاب غنی وایي چې صدیق برو دا میشن کنټینیو وساتئ انشاءالله جی. زموږ به پوره کوشش چې دا کوم میشن دی دا به زموږ کنټینیو وي. خیال خان ډېر زبردست خبرې کوي. آفتاب غنی وایي ډېر مهرباني. آفتاب غنی خوشحال اوسئ. بالکل زموږ چې کوم دا میشن دی انشاءالله چې دا به مونږ بالکل جاری وساتو تر هغې چې تر څو پورې زمونږ دا علاقه خاص دا ځای نو چې تنګي صفا شو مونږ به میشن بس کو جناب بس تنګي صفا شو نه جناب. زمونږ دا پروګرام صرف د تنګي لپاره نه دی، نه صرف د چارسدي لپاره، بلکې د هر کس لپاره دی چې کوم د زمونږ د ملک سره تعلق ساتي یا د بل نه علاوه زمونږ د انسانیت په خاطر باندې مونږ وروتو د انسانیت د خدمت لپاره مونږ وروتو کوشش وکړو چې کوم زمونږ دا مهم دی دا مونږ مخفړوان باندې بوزو. خیال خان زما چې ټایم په ډېر لیټ یاره صدیق به دې ځکه ماته یو خبر را یاد شو. ته خو پروګرام ختمه خو زما زړه غواړي چې زه د خپل مرګرو سره خبرې وکم او دوی ته هر څه مه ته کېدم. صحیح. بار بار ما د خلکو نه اورېدلي چې یاره پولیس پیسې لي. ما ته د یو کس صرف دا وښیي چې یو سړي دیاړي کړې ده او هغه پولیس له پیسې ورکړي دي. یو سړی د ما ته وښیي چې هغه په ایماندارۍ تنها غشتې ده او هغه پکې پولیس له پیسې ورکړي دي. هغه سړی پولیس له پیسې ورکوي چې کم غلطي یا پولیس ته ګیري یا هغه ناجایزه کاروبار کړي یا پولیس چا کور ته ورغلی شریف استاد تنها غشتي او هغه ورغلی هغه استاد ګریوان راونی چې ته ولې استاد له تل مال شاو په دې کې پیسې راکړه. یو کس ته راته وښیي هر هغه سړی پولیس له پیسې ورکوي چې کم غلط کارونه کوي. صحیح. چې غلط کار نه کوي قسم په خدای کاغه خپل حق حلال رزق چاله ورکي. دا خبره کول غواړم خیال خان زه ما اکثر خلک لکه ټیک شو پولیس په هم یو ځای کې مثال پیسې غشتي دي نه مونږ انکار هم نشو کولی خو زه ما خو د صحیح کس نه دا خبره کوم او نه بچا صحیح کس پولیس له پیسې ورکړي. دا خبره کول غواړم پولیس لا کم هلکه پیسې ورکړي زه دا غواړم چې کوم دندې کوي چې کوم غلط کار کوي هغه د خپل کار پټولو لپاره پولیس له پیسې ورکړي. اکثر دا خبره کوم اکثر خلک موږ ته په کمنټس کې راځي یا همداسې راځي یاره د تنګي پولیس ډېر ناجایزه کوي پلانې کسې وایي پلانې وایي ډېر ناجایزه کوي. زه ورته وایم یاره زه خو په دې علاقه کې ګرځم داسې نور په زرګونو لکونه خلک ګرځي هغوی وایي نه شي خو پولیس ته پته وایي چې دا به کریمینلي یا به غلط. زه به یو خبر وکړم. الف خان شیرپو لګیا دی هغه فاونډیشن کار کوي اوړو تقسیموي راشن تقسیموي په سوونو ښځې د هغه دفتر ته راځي. الف خان فاونډیشن ته غواړو ادارې لاس وروانه چو چې دا ته څه کې یا داسې نور ادارې دي په بټخیله کې یو ځای کې بل ځای کې فاونډیشن دي تحریک دغه دي ښه تنظیمونه دي هغې ته غواړو ادارې لاس وروانه چو. یاره بل استادان دي یو استاد مو نه لید چې ادارې د ګریوان نرونی و چې راځه ته د استادي ولې کې دا یاره دا خو عجیبه د جومات مولا اړو استاد رونی و چې یاره ته د امامتۍ کې نن صورت غلط ویلې نن دا خیال خان دې کې رانه خبره یاده شوه زمونږ هغه څه ملګري پروګرام ته ناست دي نو زم چې نومونه ته واخلي یو تیمور دی هلکه تیمور ته زه سپیشل سلام وایم او بل بیګام خبر شي زما په نوم نه یاده تیمور ګوري طارق خان ګوري بهای کې یاسر ګوري بصیر ګوري اور سره چې کوم نور نمونه دي نو پروډوسر سره ویل غواړم چې هغه نمونه ماته لیکل او بالکل دا زمونږ نه دا زمونږ ټیم ورک دی زه دا مرګري نه دا زمونږ بالکل د ټیم حصہ ده. بالکل مونږ سره یې دی کې عرفان خان مونږ سره سپیشل ولاړ دی کاظم خان بای دی نصر الله بای دی دا ټول یو ټیم ورک دی مونږ سره که څوک د کیمرې نه وروستو دی او که کیمرې ته مخامخ دی دا نه چې مونږ د یاسر خان به ښکلي کمنټس شامل کړو. یاسر خان ستاسو کمنټ شاملوم دې نه بعد به چې کوم کمنټ په ټول شاملوم بیا به په دې کمنټس خبرې کوو بیا به اجازه اخلو ځکه چې ټایم موږ سره هم ډېر زیات شارټ دی. یاسر خان وایي چې دا خلک ولې د غلطو سړي سره ولاړ وي چې ورته پته خو وي چې دا خلک غلط دي د دوی پیسې حرامې دي د دوی کار خراب دی او بیا ورسره هم خلک ولاړ دي. ستاسو په دې باندې خبرې کوو. آفتاب غني وایي چې ایم فرام کایپروز پته نه تاسو کوم مرګ نه یې ډېره زیاته مهرباني چې خوشحاله اوسئ ډېره مننه کوم. دل اویس پریشان وایي چې دل اویس پریشان بالکل پریشان نه یو نه جناب خوشحاله اوسئ هغه هم ښکلي کمنټس رالیږلي دي. یاسر خان چې کوم خبره کوي حضرت جان خو موږ ګوري او چې سلام اسف جان یم ډېر مهرباني حضرت جان او تاسو یې اسف جان ډېر زیاته مننه کوم خوشحاله اوسئ تاسو مو سپیشل پروګرام ګورئ دې سره زموږ پروګرام خپل ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی ته هم رسي. خیال خان زه یم چې مستقیم پکې هم یو وارې بیا خپله خبره وکړه. جواد جلال خان هم دې وخت کې موږ ګورو جواد جلال خان تاسو هم ډېر زیاته مننه کوم چې تاسو خپل قیمتي وخت زموږ ته راکوئ او زموږ دا خبرې اورئ ډېره مننه کوم. مستقیم خان وایي چې خیال خان اوس ټیک خبره وکړه
په آخر کې د پولیس باره کې. بالکل جناب همدغسې خبره ده چې پولیس له یا هر سړي له رشوت هغه سړی ورکوي. بالکل دا خبره ځان سره په دماغو کې په هر ځای کې بالکل سیو کړي، په خپل میموری کې سیو کړي. رشوت به هغه سړی ورکوي چې کوم سړی غلط وي یا کار غلط کړي یا کار غلط کول غواړي، هغه به رشوت ورکول غواړي. زه به دا ستویم د پولیس نه علاوه که تاسو چېرته یو کلینیک ته ور چې کوم ډاکټر چې په فیس باندې کار کوي او لږ مشهور وي، ډېر زیات رش وي، نو اکثر چې کوم هغه دغه ورته ناست وي منشي ناست وي چې خلکو له چټۍ ورکوي، نو اکثر خلک هغه هم چې 200 روپۍ فیس وي نو 100 ور زیاتي ورکوي، نمبر راله رامخکې کا. نه بالکل دغلته کې د کس چې چا دا پیسې ورکړلې نو دی په خپله باندې په دې جرم کې بالکل ملوث شو. په دې د هم دا جرم وکړو چې چا واغېست هغه هم جرم وکړو، هغه هم ورته ویلی شي چې نه زه پردی حق تعالی نشم درکولی، زه خپل ټایم په وخت په راتللی نو ستا به نمبر یا چې کوم کس ورکوي دی خو د خپلو پیسو باندې غلطه پیدا وچتوي. بل زیاتره ویل غواړم چې کوم خلکو سره ډېرې پیسې وي نو اکثر هغوی کې دا غرور تکبر خو ډېر زیات وي. او زیاتره خلک داسې هم وینم چې پیسې به ورسره دومره ډېرې وي لکه په ښځلو باندې، خو بیا به خو هم هغوی کې دومره احترام او ادب وي ته به نه وایې که دوی سره داسې څه پیسې شته. کمنټس شاملوم او بیا په خبرې به کوم د مستقیم په خبرو باندې خو او سره د یاسر خان په هغې باندې خو. یاسر خان وایي چې انشاءالله ستاسو پروګرام به ما ډېره مهرباني چې خوشحاله اوسئ. جواز جلال خان خو هم پروګرام ګوري او ډېر زیات ښکلې، ډېره مهرباني جواز جلال خان ستاسو هم یو جهان مننه کوم. وایي چې ډېر ښکلې خبرې دي. خیال خان اخره کې به څه ویل غواړې؟ چې کمنټس پکې ډېر زیات روان دي خو څه ویل غواړې؟ یاره صدیق بھائی زه څنګه چې د ملګري وویې چې یاره مستقیم چې یو سړي ته پته لګي بیا هم غلط سپورټ کوي او غلطو سره ودرېږي، نو د بعضې خلکو پیسه مجبوري وي، د بعضې خلکو پیسه مجبوري وي او بعضې خلک غلط خلک سپورټ کول دا پیسې والا نه دي، دوی سره تصویر ایستل یا دوی سره ولاړه حاجي صاحب سره ودرېدم، حاجي صاحب ته مې ده ووي، دا دوی له خوند ورکوي. صحیح. زه هم چې یو کال پکې بالکل والی جی پروګرام کې وي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څوک جی د کوم ځای نه؟ आवाज़ हम जी राजी सोक द कम देना बिल्कुल कल मुझसे ड्रॉप शो से बाकी कल इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम की वापस वाला खी खबर हो. बिल्कुल صدیق भाई ما خپل خبره کوله چې مستقیم څنګه خبره کړې و دا د بعض خلکو شوقي بعض خلک پیږي والله ما خو په خلکو ته ویل دي ما یاره تاسو ته خو پته لګیم او بیا هم تاسو غلط خلک سپورټ کوي وی دا زما مجبوری ده مجبوری دا نه دا جیب میں سکه ہے کنه نو چې کله ته د غلط سړي پیسې خوري کنه نو دا کال کواله زویم دا مرګري با کال کې واخلو چې موږ سره په لاین محسوب دي. السلام علیکم. هلو السلام علیکم. بالکل دې سره سره ان شاء الله نیکسټ پروګرام کې بیا کال مونږ اخلو چې مونږ اخري ټایم دې سره سره کوم ملګری چې کال کوي نو کوشش کوي تاسو خپل ټي وي چینل چې کوم आवाज یا هغه میوټ کوي او چې کوم د موبایل فون تاسو سره هغه میوټ کوي زموږ استاد سره رابطه بالکل کیږي او توجه بالکل تاسو زموږ سره ساتي. صدیق بھائی زویما ک زموږ د پروګرام سره یا زموږ د خبرو سره څوک اتفاق کوي او کنه کوي دوی د خپل محله د خپل کلی په هغه ډیران باندې د هغه نوجوان صحرا وګوري او هغه کې دی وګوري چې په دې کې څوک ولاړ دی په دې ډیران کې او کم قسم جی بیا عمل کوي. خوش السلام علیکم جی څوک د کم زینا आवाज هم جی راځي بالکل جی هشتنگر نیوز تنگی کې تاسو پروګرام کې لایو کال کړی څه غواړئ؟ جواد خان پروگرام کے دہر کلے ہوئے خوشحال سب ویل غواړئ جی आवाज هم جی راځي بالکل تاسو به څه ویل غواړئ پروګرام کې به څه ویل غواړئ؟ مهرباني خوشحال اوسئ جی ډېره مننه ډېر جی جی صحیح ده جی بالکل انشاءالله زموږ کوشش به وي جواد خان چې موږ به کوشش کوو چې پروګرام خپل کنټینیو ساتو چونکې روزې میاشت ته نه بیا پکې اکثر پکې زموږ چې کوم ټایمنګ دی هغه پکې ډېر زیات بدل شوی دی او هغه ټایمنګ سره اکثر موږ نه چلوي خو کوشش به انشاءالله چې موږ کوو چې پروګرام کنټینیو ساتو.
ډېره مهرباني چې کال کول یو چې خان مننه. بالکل جناب دې کې جواد خان هم کال کړو. دې نه علاوه چې کوم ملګري کال کول غواړي هم دا نمبر چې کوم تاسو سکرین باندې ښکاري صدیق بھائی کا خیال خان دوی دا خبره لګ وړاندې کوم دی چې تاسو خلکو ته آینه وښوده نو آینه چونکې پرته وه چې هغه کې کتل نه. زه صدیق بھائی جواد جلان خان ډېره شکریه هم ادا کوم او زه به ووایم چې لکه داسې کس راوتې دی د سوشل میډیا ته چې دوی کوم په ساده ژوند باندې کار کوي نو د دوی څه مقصد دی؟ د دوی مقصد دی عوامو ته هغه شی خول چې کم پټ دی. مونږ چې څنګه مونږ عوامو ته کېښوده چې یاره منشیات تاسو وګورئ نو په تحصیل تنگي کې بلکې په ټول ډسټرکټ کې به په دې باندې چاړو پروګرام کړي نه چې منشیات داسې یا داسې یا داسې. مونږ مقصد صرف دا دی چې مونږ د خپل کوڅې کلي دا ډیرانونه ولیدل په هغې باندې ما داسې نوجوان ولیدل چې ژړا به راځي او دې ځای کې ما ته یو زما ملګری چې د نن نه 20 کاله مخکې یا 15 کاله مخکې د هغه چهره زما مخې ته ودرېده چې مونږ سره شپږم کې و زه یې نوم نشم اخیستی ځکه چې د هغه ډېر پېژنګلو به مخې ته راشي او افسوس به وکړي خو هغه دومره قابل و که نه صدیق وایي چې مونږ هغه ټایم کې هغه زمونږ شپږم کې منیټر و خو هغه عمدې آیسو غر کړی عمدې پاوډرو غر کړو او بار ملک ته تللی و د هغه نه سټ والی شو د هغه نوم هر څه کمنټ شامل کو بیا باقي بالکل جی ورکې ځکه چې ټایم بالکل کافي لیټ شوی دی. ډېر زیات مننه کوم یاسر جان او یاسر خان وایي چې انشاءالله ستاسو پروګرام به مونږ مخ وړاندې بوځو مونږ به تاسو سره دې کې تعاون کوو. بالکل جناب ستاسو د تعاون مونږ ته ډېر زیات ضرورت چې ستاسو حل غوندې حل کا زمونږ سره وي نه بالکل مونږ په دې باندې خوشحالېږو مونږ په ستاسو باندې فخر کوو. ستاسو کمنټس هم زمونږ دپاره ډېر زیات قابل احترام دي قابل عزت دي. ډېر زیاته مننه کوم ستاسو سپیشل وخت راکولو. جواد خان ستاسو هم یو جهان مننه کوم. خورشید خان هم پروګرام ګوري او چې ډېر زیات زبردست او ډېر زیات ښکلی ډېر زیات مزېدار ډېر زیات مننه کوم چې ستاسو دې نه علاوه حضرت جان چې ستاسو او خیال خان ته سلام کوم. وعلیکم السلام حضرت جان ډېر زیاته مننه کوم سپیشل ټینکس. یاسر خان وایي چې الله مو ټول عمر ژوندي لره او په فیسبوک باندې مې په لومړي ځل باندې داسې خبرې واورېدې او داسې پروګرام یې وکړه. انشاءالله یاسر خان زمونږ یا اتم پروګرام دی چې په منشیاتو باندې کوم زموږ پروګرامونه بالکل تاسو سره کنټینیو وي او چونکې روژه کې زموږ ټایمنګ لږ بدل شوی دی کوشش به کوو چې زموږ ټایمنګ بالکل بحال شي او خپل ټایم ته راولو. یاسر خان وایي چې هلکانو پروګرام شیر کړي. بالکل جناب پروګرام خپلو ملګرو سره هم شیر کوي چې هغوی ته هم دا پروګرام د خپلې خبرې چې کومې داسې. خیال خان لاس کې څه پیغام ورکول غواړئ؟ لاس کې خو زه به دا وایم چې حق ته حق ووایې او حق سره ودرېږئ او ګټم د حق ته ګورئ. مرګ شته صدیق بھائی که نن مونږه د معاشرې ته سور نه کړل نو دغه شانې به ځو څنګه چې مخکې خلک تللي دي او مرګ هسې هم شته صدیق بھائی که نن دی که سبا دی که لس کاله پس دی او که دولت ډېر هم زیات شي خو ځان سره یې وړی نه شي نو زه وایم اول هغه خلکو ته نصیحت وکړې چې کم خلک په دې کې ککړ دي یا پکې کم خلک سود کوي نو د دې روژې مبارکې په خاطر سره هغه پرېږدئ او خدای سره جنګ مه کوئ. خدای سره نه نن سبا ادارې سره څوک جنګ نشي کولی او یو د خان مخکې ځان غلام مه ګڼئ. که تاسو ځان غلام که نو زمونږ راتلونکي نسل به هم غلام پاتې شي او څنګه چې دا سلسله وه مخکې به خلک د تنگي خانانو ته د هغوی په اجرو کې ناستو خو الحمدلله چې نن سبا زما د تنګي هر بچی هان دی او خپله خوري خو د بدقسمتۍ نه څه خلک داسې شته چې اوس هم جیجي کوي خلکو ته. نو مهرباني وکړئ په خپل مټو وګټئ او د خپلو مټو مزدوري روړئ خپل حق حلاله مزدوري روړئ خپل مور پلار ته کېږدئ او د بچو په رګونو کې زه وایم صدیق بھائی په پولیس باندې اکثر تنقید کېږي خو دې ټایم کې زه پولیس له شاباسي هم ورکوم او داسې افسران پکې شته لکه زه به وایم ډي پي او عرفان الله خان چې یو نر او تکړه ډي پي او دی زمونږ په ضلع باندې داسې ډي آی جي شو یا زمونږ ایس ایچ او شو نو دې خلکو ډېر تنګي له څه وکړل ګینې ما د دې نه مخکې داسې کارکردګۍ داسې څه حالات نو لیدلي په سوشل میډیا باندې هم تنقید کېده خو چې مونږ څه وینو ځکه د آینې دوه مخه دي هیرن مخې خلک ډېر ګوري او هغه صحیح مخ ته خلک ډېر نه ګوري چې په هغې کې څه دي که زما په دې مخ دا غمې نو مونږ کوشش کوو چې دا پټ کړو نو مهرباني کوئ چې کم صحیح مخ دی او په هغې کې تاسو ته دا ښکاري نو د خپلو څه مفادو د وجې هغه مه پټوئ. زه کم لیکوال چې دي کم صحافیان وروڼه دي کم استادان دي
نو زمونږ بچو ته داسې تربیت سره سره د تعلیم ورکړي چې هغه د معاشرې صحیح عکاسي کولی شي، هغه که ډاکټر دی، که وکیل دی، که انجینیر دی. خو چې مونږ ټول یو شوي نیو نو زمونږ علاقه ترقي نشي کولی. چرسیان، پوډریان دا خلک پکې ترقي کوي، او کم چې عزتدار خلک دي، استاد طبقه ده، انجینیر طبقه ده، ډاکټر خراب دی. وجه دا ده چې نن سبا خلکو پیسې ته ګوري. نو مهرباني وکړئ خدای ته وګورئ، پیسې ته مو ګورئ. یو سړي به ښه کارکردګي کړي هغې ته به څوک نه ګوري، خو چې چا سره لوټي هغه زنده‌باد دی. نو دا کارونه پرېږدئ او حق سره ودرېږئ. زما ته دا ریکویسټ دی. ډېر زیات مننه کوم خیال خان سپیشل ټینکس. تاسو یو جهان مننه کوم. کمنټ شامل هم کمنټ سبا سره څو خبرې کول غواړم. یاسر خان خوشحال اوس چې تاسو ډېر زیات ښکلي کمنټس وکړو، ستاسو دا مونږ ته راغی، ډېر زیاته مننه کوم. واجد علي وایي چې دا جهاد دی. بالکل جناب دا هم جهاد دی، بالکل کوشش به کوو چې موږ دا خپل جهاد چې کوم دی دا جاري وساتو. یاسر خان ستاسو هم ډېر زیاته مننه. بل دی کې یو ډېر زیاته اخري او ډېر زیاته اخمه خبره چې دا هغه بالکل تاسو سره کول غواړم. کم خلک کم حالات چې تاسو به تاسو تنګي باندې ګورئ، اکثر خلک وایي د تنګي پلانې خان داسې، د تنګي پلانې خان داسې. نو جناب یو خو کوشش کوئ چې خلکو بیک ګراوند ګورئ چې آیا هغه کم کس چې غلط وي تاسو سره خان لیکئ یا سره تنګي لیکئ، نو دا ډېر زیاته بده خبره ده. تنګي د عزتدار خلکو بالکل نوم په دې کې بیا غلطیږي او د هغوی نوم چې دی هغه پکې بدنامېږي. نو یو بیا خو ډېر زیاته مننه به وي د هغه خلکو کم خلک چې یو پوسټ کوي او بیا ورسره لیکي چې تنګي خان پلانې دا داسې دا داسې دا داسې. نو جناب چې کوم خلک تاسو په تنګي یا په دې علاقه باندې غلط ګورئ چې هغه ټیک نه دي، نو د هغوی بیکګراونډ وګورئ، د هغوی خاندان وګورئ، د هغوی شاته وګورئ چې دا خلک اصل کې دي د کوم ځای او راغلي کوم ځای ته دي. که یو کس په د کابل یا د بل ملک یا د بل ځای نه به راغلی وي دلته کې به اوسېږي، نو ته هغه له د دې ځای نوم نشي ورکولی. بلکې مهرباني به دا وي چې تاسو هغه سره څه نوم هم ولیکئ، صرف د هغه نوم لیکئ. که د هغه بیکګراونډ خراب وي هغه به چاته پته لګي چې دا پلانې کس د پلانې ځای دی. نو یو خو دا ډېر زیاته مننه به وي چې د تنګي نوم خاص کر په دې شیزونو کې بالکل مه بدناموئ. د تنګي نوم د خلکو سره بالکل مه لیکئ. کم خلکو چې بیکګراونډ ټیک نه وي او د دې ملک او د دې علاقې او د دې انسان دپاره د انسانیت دپاره یو ناسور وي، نو لومړي خو د هغوی نومونه دی کې بالکل مه شمېر کوئ. یو وارې بیا د ټولو ډېره زیاته مننه کوم. انشاءالله زموږ کوم پروګرام دی بالکل دا به کنټینیو وي. د ټولو هغه ملګرو هم مننه کوم چې کوم ملګرو کالز وکړو، کوم ملګرو کمنټس وکړو، کوم ملګرو پروګرام شیر کړو، د هغوی هم ډېر زیاته مننه کوم. کمال خان پکې آخر کې راغی و چې السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېر زیاته مننه کوم. زموږ کوم دا موضوع ده د منشیاتو د سود ده زمونږ پروګرامونه کوو، زمونږ کوم تحریک دی هشتنگر نوجوان تحریک، نه بالکل تاسو چې کوم زمونږ کتونکي دي هغه که په د ملک د دنیا په هر ځای کې په هر ګوټ کې دي تاسو موږ سره باقاعده په دې تحریک کې شاملېدی شئ. هشتنگر نوجوان تحریک چې کوم نمبر تاسو سکرین باندې ښکاري موږ سره به دغې هم رابطه کولی شئ. دې نه علاوه په دې پیج کې زما چې کوم خپل پرسنل نمبر دی هغې باندې هم تاسو موږ سره رابطه کولی شئ او موږ سره په دې تحریک کې شاملېدی هم شئ، بلکې شامل سره هم شئ، ځکه چې موږ د ځان نه بلکې د انسانیت خدمت کول غواړو، نوجوانان بچ کول غواړو، کوم نوجوان نسل دی. انشاءالله نیکسټ پروګرام کې بیا خبرې کوو، بیا به پروګرامونه کوو. تر هغه پروګرام پورې اجازت راکړئ د سره د خپلو ملګرو د لوی الله په امان.